د رمضان ریلیف پیکیج د پاره به رجسټریشن څنګه کوو حکومت چې کمی 15000 روپۍ ورکوي د هغې لپاره به رجسټریشن څنګه کوو او دا روپۍ به موږ ته په کومه طریقه باندې میلاویږي زیاتر کسان چې د دې په باره کې تپوس کوي ځینې کسان ته خو دا پته شته هم نو چې د 15000 روپۍ د څه دي نو دا 15000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته د وزیر اعظم د طرفه چې دی دا میلاویږي داسې به نه چې دا په یو صوبه کې میلاویږي لکه په خیبر پښتونخوا کې به دا یوازې نه میلاویږي دا په سیند کې هم میلاویږي او بلوچستان کې به هم میلاویږي په پنجاب کې هم او په خیبر پښتونخوا کې به هم دغه 15000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي یو خو د وزیر اعلی جدا اعلان شوی دی د 10000 روپو هغه جدا دي خو دا چې دي دا به تاسو ته د وزیر اعظم د طرفه چې دی دغه 15000 روپۍ میلاویږي نو ځینې کسان وایي چې د دې لپاره به موږ رجسټریشن څنګه کوو نو د دې د رجسټریشن څه طریقه نشته چې تاسو رجسټریشن د دې لپاره وکړئ دا به تاسو ته ډایرکټ میلاویږي لکه ډایرکټ چې دی دا به تاسو اکاونټ ته راځي او تاسو ته به دا میلاویږي ځینې کسان وایي اکاونټ به د دې لپاره څنګه جوړو نو اکاونټ د دې لپاره جوړېده نشته خو کومو کسان ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي دا روپۍ به هغې کسان ته میلاویږي دا 15000 روپۍ چې دي دا به هغې کسان ته میلاویږي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغو ته به دا 15000 روپۍ چې دی دا به میلاویږي بل لا ځینې کسان وایي چې په کومه طریقه به میلاویږي نو دا به تاسو ته د بېنظیري د روپو سره چې دی دا به میلاویږي کوم ځای کې چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو د هغې سره به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي نو په دغه طریقه باندې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي او رجسټریشن چې دی هغه د دې نشته اوس ځینې کسان وایي چې د بېنظیر روپو ځینې کسان ته میلاویږي نو خالي به دا روپۍ هغو ته میلاویږي نو خالي هغو ته میلاویږي تاسو ته به د ګنډاپور کمې جدا 10000 روپۍ چې دي هغه به تاسو ته میلاویږي د هغې لپاره به هم تاسو رجسټریشن کوئ د هغې رجسټریشن چې دی هغه آسان دی خپل شناختي کارډ او د موبایل نمبر چې دی دا به ولیکئ په هغه شناختي کارډ باندې خپل کونسلر یا سیکرټري ستاسو په علاقه کې به یو کس د هغې لپاره هغه له به دغه کاغذ ورکوي هغه به باقي جمع کوي ستاسو رجسټریشن به کوي دا د ډیپټي کمشنر په اپیس کې چې دی په هغې کې جمع کوي د هغو له طرفه خو داسې وینا راغله خو دلته کې بیا کسان چې دی هغه له مقرر کړي دي د هغې کسانو سره به دغه تاسو جمع کوئ نو ستاسو رجسټریشن چې دی د هغې نه به وروسته کېږي د هغې نه به وروسته کېږي نو بیا به دغه 10000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي 10000 روپۍ چې دی هغه به تاسو ته په دغه طریقه باندې میلاویږي بل لا چې د هغې لپاره به تاسو ځان له ایزي پیسه اکاونټ چې دی دا به هم جوړوئ که ستاسو ایزي پیسه اکاونټ نه وي نو دا به تاسو ته نه میلاویږي او ایزي پیسه اکاونټ به په هغه نمبر باندې جوړوئ په کم نمبر باندې کم نمبر چې تاسو د رجسټریشن په وخت کې ورکړئ لکه چې تاسو په شناخت کارت باندې کم نمبر هغه نمبر خو به تاسو ورکړئ بیا په هغه نمبر باندې چې دی ستاسو ایزي پیسه اکاونټ دی نو هغه ایزي پیسه اکاونټ چې دی د حکومت د طرفه به دغه 10000 روپۍ چې دي دا به راځي خو دا 10000 روپۍ چې دي دا ډېرې زیاتې نه دي لکه په هر کلي باندې چې دی دا به یا 50 کسانو ته میلاویږي یا به 100 کسانو ته میلاویږي لکه کمتر کسانو ته میلاویږي ځکه په یوه حلقه باندې چې دی 15000 کسانو ته میلاویږي صوبایي حلقه چې کومه ده نو په هغې کې ډېر شی کلي راځي ډېر کلي راځي نو په هغې کې به دا لږو کسانو ته چې دی دغه روپۍ به میلاویږي نو د هغې لپاره تاسو رجسټریشن کولی شئ دغه روپۍ چې دی دا ورسره هم تاسو ته میلاویدی شي